حوصله کلم مات نه کوي ان شاء الله تعالی فتح استاسو دا فتح به الله جل جلاله در کوي خو لیکن خبردار صبر غواړي ښا والله مع الصابرین الله جل جلاله د صبر کوونکو سره معیت خاصه د الله تعالی د صبر کوونکو سره دی الصبر مفتاح الفرج صبر باندې کوم د خوشالۍ راځي نو لہذا تاسو حوصله مات نه کوي یقینا داړه کامیاب ده خو دومره خبره ده چې مونږ لګ ځان کې شرایط برابر کو ځان کې صفات برابر کو زمونږ د زمانی یو لوی جبار او لوی طاغوت سره جنگ دی دا سه کافر سره مو جنگ دی چې صرف په دنیا کې دوه ملکونه په دینو په د مذهب په نوم جوړ شوی دي ښا او دواړه د شر حکومتونه دي تاسو وګورئ په ټوله دنیا کې د مذهب په نوم بل ملک نه دی جوړ ښا د مذهب په نوم د دین په نوم چې جوړ شوی دی یو اسرائیل سټیټ جوړ دی اسرائیل سټیټ چې کوم د يهودو چې کوم ملک دی هغه په دینونو جوړ دی یو پاکستان جوړ دی او دواړه د لوی غدارۍ او د لوی سازش په نتیجه کې راغلي دي بلکې زه خدا ویل شم چې تاریخ انسانی کې دومره غټ سازش نه شوی لکه دا سازش چې وشو د دې یو وړو کې سازش د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې راخاره شو د مسجد زرار په شکل کې اکه مسجد زرار دلته جوړ شو ها هماغه مسجد زرار دلته شکل واغستو لیکن دلته په یو وسیع پیمانه باندې راووتو تاسو ګورئ د مسجد زرار صفاتونه پکې برابر دي والذین اتخذوا مسجدا ضرارا د مسلمانانو د پاره پکې ضرر وي تکلیف وي مشکل وي تاسو ګورئ د اول ورځ نه چې جوړ دی د مسلمانانو د پاره ضرر دی د مسلمانانو د پاره تکلیف دی تاسو ګورئ د تاریخ د دینه چې کوم د هغه ډک دی په اول ورځ باندې چې په وزیرستان کې حاجی مرزا علي خان اے پی فقیر جنگیدو په 14 اگست 1947 14 اگست 1920 کې پاکستان جوړ شو په 15 اگست 1920 سبانه ورځ باندې چې د نن پیدا شو په سبانه ورځ باندې اول بمبار د حاجی مرزا علي خان خلاف کړی دی اول چې هغه راغون شو چې سید پاکستان خو جوړ شو مونږ ورته وړاندیز وکړو هغه وړاندیز مودا دی چې خارجه پالیسی ستا پلاس کې ها کرنسی زمونږ ستا پلاس کې خو یو شی مونږ تر افریقا چې داخلي نظام به مونږ اسلامي وي کله چې د خیسور په مقام باندې دا جرګه را جمع شو نو جټان رال او اول جټانو بمبار چې کوم دنه په دغه جرګه باندې وکړو دا د پاکستان اولنې قدم دی مسجدن زرارا دا ګور نوم به د جمعه ټیک ته خلک بتا ته جمعه ته وایو بالکل جمعه ته لیکن جمعه کم جمعه ته مسجد زرار دی ښا بل ګورئ وکفرن بل په مسجد زرار کې دویم صفت سره کفر دی چې د هر یو نظام د کفر دی د سیاسی نظام د کفر د عدالتي نظام کفري د فوجي نظام کفري د دفاعي نظام کفري د تعلیمي نظام کفري د هر ټوکړه او هر جز کوم دغه کفري نظام دی نو دویم خاصلت هم پکې تاسو وګورئ وتفریقا بین المؤمنین دریم خاصلت تاسو وګورئ چې د تفریق راوست مابین د مؤمنانو کې د هندستان مؤمنان او د پاکستان مؤمنان چې په یو ځای وي نه ټول هندوان چې کوم دغه غلول شو لیکن کر خراخ کله شو هغه طرف ته غلامان د دې طرف ته غلامان دی خو د افغانستان سره کر خراخ کله دی خو پښتنو او د مؤمنانو ترمنځ یو جدای راوستا دا دی خو دغه کمزوري هغه اخوا کمزوري هغه دانه منی دا نه منی دا تفریق بین المؤمنین هم د کارو کو او سلورم خاصلت وګوره و ارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل دا الله تعالی د محاربین او دشمنانو د مورچه چې کوم د مسجد زرارو نن تاسو وګورئ د الله د محاربین او دشمنانو مورچه کم ځای دی هغه پاکستان دی د پاکستان نه داس په امارت اسلامي شو د پاکستان نه القاعده ونیول شو د پاکستان نه کوم د مجاهدین گرفتار کړی شو د پاکستان نه خويند گرفتار کړی شو د پاکستان نه ورونه گرفتار کړی شو پاکستان چې کوم د هغه پاسلو سینې ورته وړه بولا وې ته مرزا زبستا په ځای باندې اپریشنونه کوم ستا په ځای به عملیات کوم زبې قتلوم زبې وجنم زبې گرفتاروم دا کار زماره و ارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن ان اردنا الا الحسنى اگر چې دوی قسمونه په اول کې خوړل دي چې مونږه اراده خسته ده مونږ لا اله الا الله پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله الله وی ولا يحلفن ان اردنا الا الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون لیکن الله تعالی په دې خبره گواه دی الله تعالی علم دې چې داخله دروغ وای دوی دکل دروغ یو د سیسی سره تاسو جنگ دی او دغه نظام د پاکستان کفر یقینا زدا ویل شم چې پاکستان کې یا مونږ صبر کړی دی یا مونږ بغیرتی کړی دا یو تاریخ پروت ته خلک د کفرونو د دې ظلمونو د دې جبرونو کچرته د تاریخ پاڼو ته سړی لاړ شي چې د 1920 نه واخلي تر نن پورې نو کچرته په تفصیل سره ګوري نو یو ورځ داسې نه تیر شوی یو منټ داسې نه تیر شوی دوی یو منټ نه ضایع کړي یو ورځ نه ضایع کړي یو غنټه نه ضایع کړي یو ساعت نه ضایع کړي چې دوی د کفر خدمت نه کړي دوی د کفر نه دفاع نه
کړي دوی ظلم او جبر نه کړي دوی مسلمانان چې کوم دي هغه په شهادت باندې رسولي دا کار دوی یو ورځ یو منټ دي ته فرصت نه ورکړي